او دا ګیره خرول دي ولې دا یو ګناه نه ده. دا ګیره خرول دا د ډیرو ګناهونو مجموعه ده. صرف د اصلاح په تور درته ذکر کومه کی دي شي د چا په ځل باندې خبره اثر وکي. اولنې دا چې ګیره خرول دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حکم مخالفت دی. سونه لوی جرأت کوي دا خلک د نبی علیہ السلام د حکم مخالفت کوي. دویم د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د سنت مخالفت دی، د طریقې مخالفت دی. دریم دا چې دا د صحابه کرامو د طریقې مخالفت دی. څلورم دا چې دا اعلانیه ګناه ده، جهرن بهرن ګناه ده، پټه ګناه نه ده. ګناه مو کې علی الاعلان ګرځي را ګرځي، د ګناه افشا کې لګي بدیم نه غني. نمبر 5 تغییر لخلق الله، تخلیق خداوندی کی بیگال دی راوسته دی. دا پنځمه ګناه. شپږم دا چې دا د کفارو سره مشابهت دی، د ښځو سره مشابهت دی، د خنثی مشکل او د هجلاګانو سره مشابهت دی. بل دا چې دای کې د ګناه تسلسل دی، درسو پورې چې په مخ باندې ګیره نه راختلې دا سړی په ګناه کې د لمحات لیکل کېږي. د ګناه تسلسل. بل د اسلامی شعائر خلاف ورزی ده. روایاتو کې راځي د حضرت عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې یو سړی ګیره او خروله، نو هغوی دومره بد وګڼل چې د مدینه منورې نه جلا وطن کو ویخ کو د مدینه نه، چې تا دون لوی جرم کړی دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت ته دی پس پک نظر کتلی دی، نو د مدینه منورې نه جلا وطن اسلامی شاعرو خلاف ورزی ده. بل دا چې په ګناه باندې پیسې ورکول دي، ګیره خرول ګناه ده او په دې ګناه باندې ته د جب نه پیسې ورکې او نه او خري او ګناه ده او په پیسې واخلي، نو په ګناه پیسې ورکول او وغستل دا کم ځای نه حلال کیدی شي. بل دا چې دا په ګناه باندې د رضا اظهار دی، خپل شوق ورته ورشه چې مال حجامت وکړه، مال ګیره او خروا، اغم د لګیره او خري، اغم د سره پکې شریک دی. بل بعض اوقات په ګناه فخرم وي چې ګیره او خري یا روس ځان وته ډیر خیستخ کاری، شیشه کې بار بار ګوري چې نن خو ډیر خپل ښکارا، نن خو ډیر حجامت را لوکو. په ګناه باندې فخر کول تاسو کې د مفتیان کرامونه وری په ګناه باندې فخر کول دا د کفر سبب ګرځي. ډیره خطرناک خبره ده. یو انسان به د سی وی چې هغه به ګناه کوي خو په ځل کې به دا خیال وي چې او زه ګناه کوم، ځل کې به دنه ملامتیا وي چې او زه ګناه کوم، غلطي کوم، نو ممکن ده الله رب العزت دته د توبه توفیق ورکي. دا به یو وخت توبه وباسي د الله په فضل. او کوئی یو سړی ګناه کوي او ګناه غنیم نه چې دا پکې چاره وستې دي، نو دغه سوچ فکر سره ګناه کول دا ډیره خطرناک خبره ده. د دې اخیری اختتام په کفر باندې وشي. بل په ګناه کې وته ځان خپل ښکاری، حالان کې الله رب العزت سه ملائک داسې پیدا کړی دي چې په اسمانونو کې دي هغه یو کلمه و یو ذکر کوي. تفسیر روح البیان کې دي سبحان من زین الرجال باللحى، پاکی دا هغه ذات لرا چې هغه سړی په ګیرو خسته کړی دي. د سړو د حسن سبب سدي ګیرا په مخ پر غسل، دا د حسن سبب دی، علامت دی. وزین النساء بالزوائب، او خزی په وختو خسته کړی دي، په کمسو باندې خسته کړی دي. د دې دوانو خلاف مونږ لګیایو. سړی په ګیرو خسته دي نو ګیره او خري، خزی په وختو خسته کړی نو خپل وخت کټ کړي.
سونه د افسوس خبره ده په کم مسترګو به مونږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شفاعت طرف ته ګورو، مونږ ته به د هغې شفاعت ملاوي.